آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دیتا دوستانو ایمان مفصل وائی. ایمان په دې باندې قوي کیږي، مضبوطیږي، او چې څوک هم د دې ورد کوي په هغې باندې د په ایمان کې زور او طاقت پیدا کیږي. ګرانو دوستانو، معنی یې څه ده؟ ځکه چې وخو مې ویل، خو په معنی باندې پوهېدل ضروري دي. امنت بالله، ما یقین کړی دی په الله تبارک وتعالی باندې، وملائکته، او په فرشتو دی الله تعالی باندې، وکتبه، او په کتابونو دی الله تعالی باندې، والیوم الاخر، او په ورځ اخره باندې، والقدر خیره وشره من الله تعالی. ما یقین کړی دی، ایمان مروړی دی په تقدیر باندې چې خیر او شر دا د الله دی طرف نه دی. والبعث بعد الموت، او د مرګ نه بعد په دوباره ژوند باندې چې خلک به د قبرونو راپاڅي، په دې باندې زما ایمان دی. دوستانو، دا اوه شی نه دي. امنت بالله، په الله باندې ایمان، وملائکته، فرشتو باندې ایمان، وکتبه، کتابونو باندې ایمان، ورسوله، پر رسولانو باندې ایمان. ٹھیک شو؟ والقدر خیره وشره من الله تعالی، پر رسولانو باندې ایمان، او بیا کتبه ورسوله والیوم الاخر، ورځ اخره باندې. امنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیره وشره، تقدیر د خیر او شر چې دا د الله طرف نه. والبعث بعد الموت، او د مرګ نه بعد په زندګۍ باندې ایمان راوړل، یقین کول، منل، تسلیمول. دا اوه شیان دي. په دې باندې ایمان راوړل دوستانو ضروری دي او لازمی دي. او کدی کې ته په یوه باندې ایمان ونه لري، دا ایمان د تا ضایع دی، دا ایمان د تا ایمان نه دی. نو دا ایمان مفصل دی. ما چې ځا ملګري په خبر شي او په دې باندې ایمان ساتل ضروری دي. او که یوم پکې کندم شي، سړی مومن نه پاتې کیږي. راځئ چې زده یې کو او ملګري په خبر کو. جزاکم الله خیر.